یو ځوان مې ولیدی په سفر کې و، ما ول کور ته څه وخت بعد ځې؟ ده ویلې 4-5-6 میاشتې بعد. ما ولې نو دا خو نږدې ځای دی نه عادي دغونه کرایه مرایم پر کېږي، مطلب مشکل هم نشته، ولې داسې کوې؟ ده راته ویلې مولوي صاحب پلار مې نه پرېږدي پر کور، بچیان لرم، واده لرم، اوس که غیر شادي شده یې ټیک د صحیح د پلار ورته وایي چې مه راځه، دا هلته کار و روزګار کوه، دا هر ورځ تلل راتلل ګران کار دی. اوس یو سړی شادي شده دی نو دا بابا ولې د خپل طبیعت حساب لګولی دی چې زما نه د خوښه بس نه به راځې؟ ولې ته په دا باندې نه پوهېږې چې دا د بل بچي تا دې کور له راوستلې د ستا خدمت سهار و ماښام کوي، او هلته چې د نکاح پړاول له نکاح کول له نکاح ویل کېدله د هغه مې ویلې چې دا زما د زوی کور والا ده و، نو چې د زوی کور والا ده نو خو د زوی سره به ښایي، نو ستا سره څه کوي؟ ستا سره څه کوي؟ منم ستا کور دی، مطلب ستا د بچي کور والا ده، ستا د بچي پر ځای ده، نو بیا دا ظلم ولې کوې؟ که ستا بچي تا یو ځای ود کړی و هغه بیا دا خاوند جنې ولاړې، ته څه چم کوې؟ بیا ته څه چم کوې؟ نو خو ته د هغه وایې چې یاره کشکې زما بچی داسې نه وایې، مطلب خاوند ورسره پر کور نو د بل د بچي سره یې ولې کوې؟ پښتانه نه دي پښتانه، دا جهنم الله د دې د مزاج مطابق جوړ کړی دی، دا د قبایلو زامن نه دی چې ځان ته قبایل وایي، غښتلي وایي، ډېر زورور زورور وایي، دا خبره نه ده. واسې وګورئ څونه ډېرې لوڼې او خویندې په کورو کې ناستې دي، خاوندانې تللي دي، یا خو په خپله تللي دي په مزدوریو په بل بل پسې. مزدوري زمانه مجبوري ځان ته خبره ده. یو سړی به څنګه 10 کاله په مزدوري پسې تللی، یو سړی به څنګه 15 کاله په مزدوري پسې تللی، یو سړی به څنګه 13 کاله په مزدوري پسې تللی، واده وکړي میاشت تېره سوې نه وي، کال تېر سوی نه وي، ولاړ شي بیا 13 کاله بعد را روان یې. ولې دی بې شرمه؟ ولې مې داسې ته نه یې خبر ده ژوند څومره د فتنو ډک دی، د هر قدم د فتنې دی که نه دی؟ ولې د الله رسول فرمایي چې کله دا کوچنی بچي و کوچنی بچی 10 کالو ته سره ورسېدل بیا اتې بسترې ور جلا کوي؟ ولې د الله رسول فرمایي؟ ګوره موږ د محمد رسول الله خبره هلته منو چې زما عقل یې تسلیم کړي، چې زما عقل نه یې تسلیم کړی موږ وایو ټیک ده صحیح ده، زموږ یو پیغمبر دی هغه خبره کړې ده، ښه خبره یې کړې، لیکن عمل کوي نه. څومره لوی ظلم روان دی، څومره ناجایزه ده. اوس ته نه یې په خبر چې څومره فتنې دي، د موبایل زمانه ده وروره، د بچي دپاره څومره د فتنې خبرې دي، د هلک دپاره څومره د فتنې خبرې دي، یا نه به راځي. اوس که پلار دا ووایي چې زه پر دې بیریږم، روډ دی، ګاډیانې دي، موټرانو بسان هره ورځ جنګېږي، ټکرونه کېږي، په دې زما نه زړه کېږي، مه راځه هره ورځ، نو یو خبره ده. نو که بابا دا وایي چې یا ورور روپۍ وګټه، ته چیچ کوې چې بې غیرته بې غیرته کېږي، هره ورځ کور ته راځغلی وایي ته یې نه شرمېږئ؟ هره دویمه درېیمه میاشت یې کور ته را روان یاست. مه کوه حاجي صاحب، مه کوه، ظلم مه کوه. دا داسې دی لکه یو سړی چې تږی دی، ته اوبه لیرې ځینې کښېږدې، بیا تا ته وایي ته نه شرمېږې ته هر ساعت کوې اوبه څښې؟ یو سړی وږی دی، هغه څه ډوډۍ لیرې کښېږدې، بیا ورته وایي هغه ډوډۍ خوري، ته وایي ته نه شرمېږې هر ساعت کوې ډوډۍ خورې؟ داسې د انسان خوراک خپله کور والا ده، ته شپه و ورځ ورته ناست یې، په دې نه بې غیرته کېږي، او دی که په 3 میاشتې کې راغلی بې غیرته شو. مه کوئ داسې، مه کوئ ظلمونه مه کوئ. پخوا به موږ دا خبرې کولې چې یا الله موږ به خلک رالو چې مولوي صاحب داسې مې زوی دی، داسې ناصالح دی، داسې بې لارې دی، ته دعا ورته کوه. اوس غم دی چې ته راورسېدی، والله که د اولاد دومره ډېر کیسونه راځي لکه د پلرو کیسونه چې راځي، والله که راځي. یعنې دا معمولي خبره، دا رقم نو یو هلک نه، دا نو په سوو په زرو. پلار یې خشک دی، پلار یې ډېر غیرتمند دی، پلار یې ډېر مطلب قهرمن دی، بس نو دی زوی کور ته نه پرېږدي، وایي نه شرمېږي راغلی. او چې کور ته ورسو بیا په 3 4 راته وایي ته نه شرمېږه، ته کور والا ته ناست یې، ځه په مخه دې شه خپل کار و کتار کوه. بابا د لوږې خو به نه مرې، خو هغه د کال راشن پروت دی، تا ته خوند نه در کوي چې زه د خپل عزت سره وخت تېر کړم؟ یا وایي ته څنګه نه شرمېږې؟ یعنې تا ماته چې په کومه ورځ دا د بل بچي راغوښته، په هغه ورځ ته ولې نه شرمېدلې؟ چې نن ته ماته ورته ولې نه شرمېږې؟ په حلاله نکاح کې ته ماته وایې ته نه شرمېږې، او هلته که زه په بدکارۍ اخته سوم، په بېلارۍ اخته سوم، ته ولې ماته نه وایي چې ته څنګه نه شرمېږې، تا ته بېلارۍ کوې، ولې خپل کور له نه راځې؟ عجیبه خبره ده یار، څومره د پریشانۍ خبره ده. هر ځوان چې تللی دی بلکل د پلار خبره په دې ځای کې نه چلېږي چې ته به نه راځې. بیا غلکان وایي موږ بس یو بانه جوړه کړو، مطلب چې زه په کار پسې رالم، په کتار پسې رالم، داسې یو څوک پوره وړی و، په پوره وړي پسې رالم، روپۍ یې راسه وړي وې، د نږدې رالم، بس نو شپې له کور ته رالم.
څومره درواغ په وایي خپل حلال نکاح خپل حلال کوروالا خپل حلال کور و هغه ته په درواغ ځان رسوي په درواغ هم د چا د اپسیو د پوجانو د پولیس والا نه د لیویزو د ملایانو د پیرانو نه د خپل بابا پر خپل بابا دی نور بس بیا نو پریشان نه انوز مازوی ډیر به لارې دي انوز مازوی ګور کوټي بسوي دي ک جادو بسوي اټ کوډو جادو نه دي بسوي په کلو دي بار استولي و نن ستا کور باندې باز نه کښنی هغه د خاص سند څور څونه ظلم دی یو سړی د خپل زوی سره دومره ظلم کوي نو لہذا یو زوی په میاستو په بار کې ناس دی هر څه برابر دي چولاړ سي کور ته نه پریږدي نه براځي موبایل کور والا ته یا کور والا په موبایل هم نور کې اکشن نو کیا موبایل به ورکو کله علاوه سره کو یا ما په موبایل کو ادم په موبایل چې وکي ریکارډینګ باندې درولې ابا شا موبایل د کور والا سره وړي غوړته نو دې څه سره وای نو کور والا یا نو څه سره وای ته نشرمېږي دا تا چې حج کړی دی دا ته چې دونه غټ سړی دا ته چې مشر دی د دې لپاره به د غواش په نیولې دي بیا په مجلس کې دوی خبره راځي بیا ټلیفون وکړي ته نشرمېږي دا خبره دي کوله سید ټیک درداغه می هم تباہ غشتي است هم برباد غشتي است هم ذلیل غشتي است دا څه کسان اکزو ما کتاسو بیا بل خاطر مسغل خبره منسر جوړوي نو بچان کور ترته لار برابر ترتیب برابر راسه خود راسه بالکل راسه ولی راځي ما د بل چا بچی راوستلې د لپاره خو نه راوستلې